رب العالمین د دنیا د امتحان یو ځای مقرر کړی په د خپلو بندګانو یو امتحان کوي یو ازمایش پې کوي او چې دې امتحان کې څوک کامیاب شو دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې او که د امتحان کې څوک ناکام شو د دنیا ژوند خو مې سموده د خوشحالو وي خو آخرت یې هغه امتحان څه شی دی ادا دی چې الله فرمایي زما او د رسول راوړلی شوی دین او د هغې خبرې ومانه هغې چې درته کوم کار وایي وکړه دا وکړه چې کوم نه دې منې کوي ترې ځان وساته او دا الله او رسول چې کومې خبرې مونږ ته کړي دي چې دا وکړه دا ګورې زمونږ فطرت هم دغه تقاضا کوي او چې د کوم څیز نه الله او رسول منې کړي یو نو زمونږ فطرت هم دا تقاضا کوي چې مونږ ته ځان وساتو مونږ د فطرت نه چې دا څوک د خدای او د رسول خبره نه مني د فطرت نه الوړې روان دي داسې مثال دی لکه اوبه چې رواني نو چې ته اوبو سره یو اوبه کوم خوازي او هغې طرف ته ځې نو ته به مقصد ته ورسېږي او که اوبه د کوم طرف نه روانې دي او ته هغې له په مخه ورځې او تیز یوبي نو ته مقصد ته نشي رسېدی ته د فطرت خلاف ورزي کوي یو سړی چې په خپو رواني د خپې د ګرځېدو دپاره نو دا د فطرت سره موافقت دی ته به مقصد ته ورسې او که یو سړی وي چې د خپې پورته کوم او په دې لاسو به ځم دا خلاف فطرت شی دی دې چرم کامیابۍ ته نشي رسېدی الله چې کوم څیز ویلی دی د مارونو زمونږ فطرت اسلام ته وباسه یو طرف ته کا بیا هم دا چې څه فرمایي زما سلیم فطرت طالبان ورته فطرت سلیمه وایي زما عقل دا وایي چې دا ټیک دی زه به یو مثال درکم حضور پاک له یو سړی راغی یو نوجوان او ځوان وی د الله رسوله زما ایمان تړی کې زه مسلمانېږم چې څه ته وایې زه به کوم څه نه مې ته منې کوې د هغې نه به ځان ساتم خو یو څیز دی چې هغې کې اجازت غواړم هغه څه شی دی زنا ده زما ډېر زیات خواهشات دي او د خواهشاتو نه ډېر زیات تنګ یم نو د دې یو څیز پکې اجازت راکړه نو باقي چې ته څه وی به کوم ته څه نه منې کوې ځان به ساتم خو ماله د زنا اجازت پکې را هغه ساده سړی و د هغه دا خیال و چې ګنې حضور پاک دا دین د خپل طرف نه ویلی دی چې کم څیز حلالۍ حلال او چې کم څیز حرامۍ حرام حالانکه پیغمبر مبارک چې مونږ ته کوم حلال ویلی دي دا د الله را طرف نه دي د پیغمبر زړه ته خدای القو کی او چې پیغمبر مبارک مونږ ته وایي چې مه کوه نو دا د الله د طرف نه دي د پیغمبر زړه ته خدای واچوي صحابه وی اوف اوف دا څه خبره کوې د حضور پاک په مخ کې دا خو ډېره زیاته ده بې شرمۍ خبره ده اوف اوف دا څه وی رسول الله مبارک ډېر هوښیار پویه وله خدای ډېره ورکړې وه نو هغه هلک ته وی دی خوا راشه ځان ته یې رانږدې کړ وی ته د زنا اجازت غواړې وی او وی ته به دا زنا د خپلې خور دپاره خوښه کې چې ستا خور سره څوک بدعملي وکړي هغه وی قربان فداک ابي و امي مور و پلار مې درنه قربان خور له به څنګه خوښه کړم زما خور ته خو دې څوک رانږدې شي نه زه خور له خوښوم نه به بل مسلمان د خور دپاره خوښه کړي وی تحبه لامک مور له خوښې وی قربان دا څه وی نه زه مور له خوښوم نه به بل څوک مور له خوښه کړي وی تحبه لبنتک لور له خوښې قربان دا څه وی نه زه لور له خوښوم نه به بل څوک لور له خوښه کړي اتحبه لزوجتک ښځې له خوښې قربان دا ته څه وی نه زه ښځې له خوښوم نه به بل څوک ښځې له خوښه کړي زما خور زما لور زما ښځه زما مور څوک خو دې رانږدې شي نه خوښم او بل څوک یې نه خوښوي بس حضور پاک چې دا خبره وکړه هلک پوه شو هغه دا چې زه خپلې خور له زنا نه خوښوم او بل څوک یې نه خوښوي نو چې دا زنا کوم دا به چا سره کوم خو د چا خور به یې کوي زه خپلې لور له نه خوښوم خپلې مور له نه خوښوم خپلې ښځې له نه خوښوم نو چې دا زه چا سره کوم نو دا به څوک یا به د چا مور یا به د چا خوري یا به د چا لوري
یا که واده شوي د چا ښځه به نو زه نه خوښوم بل سره بیا ولې وکړم بس پوه شو په دې خبره ورسېده چېرې واقعي زه نه خوښوم چې د ما لور خور مور سره څوک بدعملي وکړي نو زه د بل هغې سره ولې وکړم ویې صاحب باس پوه شوم زه توبه وباسم دام نه غواړم حضور پاک ورته ایمان کلمه وخوله مسلمان شو او په دې ړی وله لاس کېښود یا الله اللهم طهر قلبه خدای اړه وله پاک کې اللهم یا الله د ده د زړه صفا کې اړه وله پاک کې هغه صحابي و چې د حضور پاک مبارک لاس زما په سینه کېښودی شو قسم دې وي خواهش رانه دومره لاړ چې بیا مې خپلې جایزې ښځې ته هم خواهشات نه کېدل لیکن تاسو ته پته ولګېدله چې شریعت وی زنا حرامه ده نو ولې حرامه ده شریعت ته لرې که فطرت هم دا تقاضا کوي چې دا ګناه ده او دا ښه شی نه دی زه د بل خور ولې وشرموم د بل مور ولې وشرموم د بل لور ولې وشرموم که زما لور خو څوک شرموي زه به خفه کېږم که نه نو د بل هغه ولې غلا شریعت وی منع ده نو چې تا نه څوک غلا کوي نو ته خفه کېږې که نه نو بل نه ولې کوي دا که منع ده پوره فطرت تقاضا کوي چې ته په چا ورځې او ډاکه کې نو که تا باندې څوک راغلی او ډاکې وکړه نو ته خفه کېږې که نه نو د بل نه ولې کوې بېعزتي د یو بل مه کوې وینې د یو بل مه تویوې نو که ستا د لور خور رور بچي وینه څوک توی کړي او بېعزتي ستا د پلار وکړي نو ته دړدېږې که نه نو د بل ولې کوې هر څیز چې الله او رسول ویلی دی دا ګورې هغه نه دی چې زمونږ د وس نه بار دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها د وس مطابق پتا خدای احکامات ښودي ما جعل علیکم فی الدین من حرج په دین کې هېڅ سختي نشته مونځ کوه فطرت تقاضا کوي لکه چې تاله څوک یو 100 روپۍ درکړي د هغه څونه دارمدار کړې کې که نه کې سر ورته ښکته کړه منډه وله حجرې ته وی کوزه وله ډکې د اوبونه ولې تنخوا درکوي پیسې درکوي نو چې الله دومره تاله روزي او شکل هر څه درکړل نو یو 15 وخته خدای ته سر نشي ښکته کولی را به شروع نو خپل مقصد لا چې دین شریعت قرآن الله پاک خپل پیغمبر ته اعلان کوي یو ته نه آدم علیه السلام نه واله تر حضور پاکه پورې یا ایها الرسل اے پیغمبرانو رسولانو کلو من الطیبات یو خو چې خوراک کوئ حلال وکړئ پاکیزه واعملوا صالحا نیک عمل وکړئ او بیا فرمایی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون چې چا نیک عمل وکړو د دنیا او د آخرت زندگی خشته څه ته وایي نیک عمل وختي مې درته ووایي چې الله او رسول پې خوشحالېږي د هغې خپلې مرتبې دي بیا دا مستحب دی دا سنت موکده دی دا واجب دی دا فرض څه ته وایي نیک عمل چې د ګناه نه ځان بچ کې نه کوم دا هم نیکي ده د دې بیا خپلې مرتبې دي بعضې ګناه مکروه تنزیحي ورته وایي بعضې ته مکروه تحریمي وي او بعضو ته حرامه وي دا درجې دي بس نیک عمل کوه الله او رسول چې کوم شی وایي کوه چې وایي مه کوه دې کې د دنیا هم خیر دی او دې کې د آخرت هم خیر او په دې الله خوشحالېږي دارونو ځکه خبره کوم چې ډېر ملګري او ډېر دوستان دا وایي چې زه خو مونځ هم کوم او ډېر پریشان دا دنیا نن په دې پریشانۍ کې پرته ده څوک وایي د زوی د لاسه پریشان څوک وایي د لور د لاسه پریشان څوک ښځه وایي د خاوند د لاسه پریشان خاوند وایي د ښځې د لاسه پریشان څوک د ګاونډي د لاسه پریشان دی څوک د کاروباري ملګري د لاسه پریشان دی هر سړی دا تندي نیسي او په سوچ او په ټینشن کې پروت دی او فریاد غریب کوي لور د پلار د لاسه پریشانه یقین په خدای کې موږ ته خلک ټلیفونونه کوي د مسلې تپوس کوي دا خلک په لویه پریشانۍ کې پراته دي دا ولې دا تا الله خفه کړی نو الله به تا څنګه خوشحاله ته چې ما خوشحاله زه به دې خوشحالوم او ته چې ما خفه کوې زه به دې څنګه خوشحاله کړم ته الله خوشحاله کړه ته نیک عمل وکړه د ګناه نه ځان وساته وي زه خو مونځ کوم ډېر راته داسې وایي مونځ خو کوم روجي هم نیسم نفلونه هم کومه ویم ستر پرده به نه کوې لور به دې ستر پرده نه کوي بازارونو کې به کولو مخ ګرځي یاره جي دا خو شته الله خفه شو رزق به دې حرامي کنه
پلار به دې غلط کاروبار کوي رشوت به خوري او رزق به حرامي مردار به یې که نه یره جي دا خو شته نو ګوره الله خفه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري حدیث دی وی 3 کسان په لاره تېرېدل زموږ د علما دې ته حدیث الغار وایي پې باران شو زلزل شو طوفان شو بس دی لاړل یو غر و په هغې کې یو غار و هغې ته 3 واړه وردننه شو اتفاق ته وګوره د غر د سر نه یو تیږه راوښویده په دې باران کې دا کار کېږي یو تیږه راوښویده او چې څنګه راوښویده نو د دې غر په دې خوله د پاسه ور کلکه شوه دوی غریبانان دننه بند پاتې شوه پښتانه وي د بارانه تښتېده او د ناوې لاندې شپه شو आसमान से गिरा कजूर में अटका आसमान न را خلاص شو د کجورې په غنو کې او په هغې کې ونښت یا خدای دا به وسکي او هوا بنده شوه رڼا بنده شوه اکسیجن بند شو دنیا سره رابطه ختم اوس به څه کېږي یو پکې هوښیار هغه وی یاره ما اورېدلي دي داسې چې الله په نیک عمل خوشحالېږي لکه زه چې تاسو ته مو وسوي راځئ په ژوند کې که مونږ چاته یو نیک عمل کړي چې الله ته یې ورپېښ کړي کیدای شي د هغه نیک عمل په برکت الله په موږ رحم وکړي او دې ته زموږ د علما توسل بالاعمال الصالحه وایي نیک عمل الله ته پیش کا چې دا الله دا کار مې ده وکړه یا خدای ته خو ما معاف کا نو الله به در باندې رحم وکړي راځئ چې مونږ په دنیا کې کوم نیک عملونه کړي دي چې هغه پیش کړو الله ته ځکه نه خو مونږ اوس بار وتی شو نه سسکوره شته نه چاري شته نه چاته پته لګي چې دې غار کې څوک دننه ګیر دی او نه دا تیږه چا پلار به لري غرق به شو ایو وی الله ما خو یو نیک عمل کړی دی پروردګاره ادا و چې ما به ګډې چیلې سرولې ما خام ناوخته به رالم مازدیګر ما به هغه خپلې ګډې چیلې هغه څاروي اولشل پی به مې ته وویستل زما بوډاګان مور او پلار هغې باندې به مې لاول دا خپل پی اوسکل د ګډو چیلو د هغې نه پس به مې ښځې او بچو له ورکول یو ځل ګیا نږدې نه وه ما څاروي سرن له لرې بوتلي ناوخته رالم ماښام ماسخوتن رالم چې رالم او ما ګډې چیلې ګاړۍ ته دننه کړې او ما اولوشلې او پی مې راوړل نو مور او پلار مې ودو بچی مې د خپو کې رنګېدل چې مونږ له پیره ما یې بچې تر څو چې مور او پلار له ما نی ورکړې نه درکړو ما ښځې ته مو چې ماشومان قلار کا اوس دکه دې بچو له ورکړې وې او مور او پلار له تې پرېښې وې نو څه بده خبره نه وه ساده سړی خو نیت یې ښه دی دا رسول الله مبارک دا خبره نقل کوي او زمونږ دا طالبان وایي چې حضور پاک د بني اسرائیلو یا د مخکې خلکو یو خبره نقل کړي او انکار پې ونه کړي چې دا غلط کار شوی دی هغه زمونږ دپاره هم شریعت دی نو دکه بالفرض مور دې بچو له پی ورکړې وې او یا ښځې له او مور او پلار له جدا یې ښودې وې نو په دې به مور او پلار هم نو خفه شوي هېڅ خبره نه وه خو د ده زړه کې یو سوچ دی بس یو ښه سوچ دی الله خوشحاله بچو ته وي نه بس کې بس ښځې ته وي د ودکه تر څو چې زما مور او پلار نیس کړې نه ورکوم دوی له دقسې صیبه ده مور او پلار سر ته الله ولاړو چې مور او پلار مې راویښ شو هر ټایم چې راویښ شوي وي لومبې پی مې په هغې وڅکل د هغې نه پس مې بیا په خپلو بچو وڅکل الله قضا مې ستا د رضا دپاره کړي ځکه ته به چې د مور او پلار خیال ساته الله که مې ستا دپاره کړي ځکه ته به مور او پلار په خلکو مخکې کا په بچو مخکې کا په ښځه مخکې کا نو که مې ستا دپاره کړي چې زه تا خوشحاله کړم نو نن ما الله خوشحاله کا پروردګاره دا تیږه زمونږ نه لرې کا خو چې دی څنګه ووې یو ډلق نارې شو او تیږه وښویده دومره شوه چې دوی ته اکسیجن راغې هوا ورته راله لږه دنیا بار ښکاره شوه د وتو لاره بیا نشته دقه زه وایم چې د مور او پلار قدر کوئ دې نوجوانانو ته ویم دې بچو ته ویم دې کشرانو ته ویم او خالص په دې بنیاد چې ما ته الله په قرآن کې ویلي دي وبالوالدین احسانا
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. یعنی داسې لفظ الله ذکر کړی دی که نه، یو جامع لفظ. ښه سلوک څه دی؟ جامه ورکوه، ښه سلوک ډوډۍ ورکوه، د خوراک څښاک د ملاستې بندوبست وله وکړه، ښه اخلاق ورسره وچلوه چې را دننه شي مور ته وخانده ورته چې خوشحاله شي. د مور پلار مخکې ځان مه خفه کوه، د مور پلار مخکې تندې مه راتري وهه چې مور پلار خفه نه شي، الله نه به ده ووځي. زما قسم دی چې د مور او پلار نه لوی نعمت بل نشته. زما وروڼو مونږ دې نعمت ته د قدر په نظر ونه کتل. مونږ سره په کور کې پیر پروت دی، پلار پیر دی. مونږ سره په کور کې مور پرته ده، د مور نه غټه پیر او نیک بل ستا دپاره بل څوک نشته. مې قدر ونه کړه، مې عزت ونه کړه د مور او پلار. ما سره په کور کې دوه غټ نعمته پراته دي د پلار او د مور په شکل کې. د دې دواړو نعمتو شکریه ما ادا نه کړه. څه دونه ګران کار خو نه چې سړی راشي او پلار ته وایي بابا السلام علیکم ورحمت الله. یو کیله به په څومره پیسو کېږي، یو مالټه به په څومره پیسو کېږي، یو سیو به په څومره پیسو کېږي. ا دې وله سپین کو په پلیټ کې دې واچو، بابا دا وال او خوله کې دې وله ورکړ کمزوری دی او هغه یو کیله وخوړه، یو سیو یې وخوړه، یو مالټې پوستکې چې کوم هغه له ښه دی. ته څه وایې چې د درد د ړنه به دوا نه خېږي؟ بیبي دا واخله او ول سپین کې او په دې اوږو ورته یو دوه لاسونه کېږدې دې خوا شه مورې، یو دوه لاسه در एकदम زور دله کوم، بابا دې خوا که په دې خپو دله زور. یقین کوه ګورې چې مور او پلار بچې چاپی ته زور ته هم نه پرېږدي. ما به خپلې والدې صاحبې له لاړم، نو ما به لاسونه را واغېشتل، نو ما به وله په خپو یا په اوږو کېښودل. وی نه 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 ما به ورته نه پرېږده چې لږ یو ګوټې زور وکړم. وی نه نه ستړې رالې او ځان مه ستړې کوه، قسم په الله جومات کې نه ستړې نه پرېږدي. بچې چې زور کوي پلار نه خفه کېږي، مور به زور کوي د مور نه خفه کېږي. او وګوره که نه لږه تماشه وکړه چې ته کله د کور نه ځې په مینه ورشه دی مور او پلار له وایي بیبې بابا زه روان یم کار له دعا راته وکړه. ته لږ چې روان شي نو شاته وګوره، نو دا به نیغ نیغ تا ته ګوري. بچې مې لاړ ووت او ړه به تر هغې پورې درزېږي تر څو چې ته کور ته واپس نه راغلی. ته څه خبرې مړه مور ده. نن سبا خلک څومره سپکاوي کوي د مور، څومره سپکاوي کوي د پلار، نظر ورته نه کوي. او دا یاد وساتئ، د دین مسله درته ووایم زما وروڼو، یاد وساتئ چې څنګه د خپل مور او پلار سره وکړل هغسې به در سره کوي. د رسول الله مبارک حدیث دی، ترمذي جلداني حدیث دی، ګورئ څنګه دې وکړل هغسې به کوي. که په ښه نظر دې وکتل بچي به په ښه نظر درته ګوري، که په سپک نظر دې وکتل بچي به په سپک نظر درته ګوري. دا پاتې نه ده. مور ته خو چې په خوشحالۍ وګورې او په خوشحالۍ وخاندې ورته، خو د حج ثواب الله درکوي. او حضور پاک نه صحابي تپوس کوي چا سره ښېګړه وکړه، من ابرو بې امکه مور سره، ثم من بیا چا سره مور سره، ثم من امکه مور سره، ثم من ثم اباکه مور یې مخکې کړه، محتاجه ده، غریبه ده. ممکن دا شی نشته چې مور دله ګوجل غورځوي، مور دله ګیا سریبلی شي، مور دله الوګان او ټیپر پرې کولی شي، نو بیبې ده. خو چې کله مور کټ ته وختو دا کارونه نشي کولی، نو بیا راشي استاد جي مولوي صاحب دوا وکړه مور مې ناجوړه ده. الله دې جوړه کړي. نه نه جوړېږي نه چې خدای پې خپل فضل وکړي.